خبره کومه چې ډیر احتیاط کوي، لږ نه ډیر احتیاط کوي. بیا به بعد کې ارمان کوي، بیا به افسوس کوي، بیا به زاړي، بیا به سر د مځکې وي، بیا به سر ټکوي، بیا به لاس له یو شی هم نه درځي. ډیر احتیاط کوي په خپل زندگی کې، لږ نه ډیر احتیاط کوي. بیا چې هر څومره وزاړي، بیا چې هر څومره سر د مځکې وي، ډیر پام کوي د احمد مجتبی صلی الله علیه وسلم په باره کې ډیر احتیاط کوي. د مدینې د جانان ذکر چې رالی، د محبت اظهار ښکاره کوه، په خوله هم د محبت اظهار ښکاره کوه، په زړه هم د محبت اظهار ښکاره کوه. د مدینې د جانان سره الله تعالی په قرآن کې فرمایي، وایي که چیرې یو څوک زما سره محبت کوي، که چا د زما سره زړه غواړي، او که څوک زما رضا غواړي، نو هغه دې د مدینې د جانان د سرور کائنات احمد مجتبی صلی الله علیه وسلم سره دی مینه او محبت وکړي. زه ته دا خبره کومه، د مدینې د جانان یا د هغه رقم د الله تعالی په باره کې بعضې خلک، بعضې زنانې خوندي، یا بعضې نارینه، یا بعضې ځوانان هغه داسې کوي، کله یو خبره کوي، معمولی خبره پر ذره خبره باندې دی د کوپر ته اوښتی، اوړي نه کوپر ته اوښتی، مګر بعد کې بیا دی په دا سوچو کې او دی پر دا باندې خبرې کوي چې ته وایه زه په دې خبره سره کوپر ته واوښتم که نه واوښتلمه. د الله تعالی په باره کې ډېر پام کوي، د کائنات په باره کې ډېر پام کوي، د الله تعالی د تخلیق په باره کې ډېر پام کوي. ګوره زه دا خبره درته کومه چې خالي دا یوه خبره وکړې، دا یوه خبره و انسان ته وکړې، چیرې د مدینې جانان، چیرې ښایسته رب، چیرې کائنات چې خالي انسان ته دا یوه خبره وکړي چې څنګه بدرنګ یې. دا داسې سلو لکه د الله تعالی پر تخلیق چې تا اعتراض وکړي. دغه رقم دا چې صاحب کنه ده، د الله تعالی پر تخلیق دی اعتراض وکړي، ظلم کوي. د الله چا الله پیدا کړی، رزق هم الله درکړي، ژوند هم الله درکړی دی، ګوله هم الله درکړی دی، بچان الله درکړي دی، او هوا د الله تعالی هوا د دې نظام هوا استعمالوي، ځمکه او اسمان استعمالوي، دا ټول نظام استعمالوي، خاور استعمالوي، د الله تعالی شان و شوکت، قدرت و طاقت، عظمت، دا ټول نظام و سیستم په دې دنیا کې بیا ظلم مکوه چې لږ ذره خالده. زه دا نه درته وایم چې ته الله تعالی د الله تعالی په باره کې نعوذ بالله یو مذاق وکړې او مسخره وکړې. وایه ورې زنانو خوندو ته م وایمه، خپلو ځوانانو ته م ووایسته، خپلو ماشومانو ته م ووایسته. څو وخت مخکې په بار ملک یو نجلۍ وه، هغه نارې کړې، ول که واقع الله سته ول ما ته دې ځان راښکاره کړي. ډېره غټ اواز ورباندې وسلو چې په هغه ساعت کې د دې خانه خرابه سوه، بې دماغه سوله، دا ډېر بد اواز ورباندې وسو. زه ته دا خبره کومه، هر وخت چې دی هغه چانس نه وي، هر وخت چانس نه وي. زه دا خبره درته کومه چې الله تعالی پر خپل ځای، الله تعالی په باره کې خو ګرڅه څه نسي ویلی. د مدینې د جانان سرور کائنات احمد مجتبی صلی الله علیه وسلم په باره کې ګرڅه څه نسي ویلی. هېڅ ذره و تا ته اجازت نسته، هېڅ ذره و تا ته گنجایش نسته چې ته لږ خاشه په سو کې 1% خو څه کوې، 0% و تا ته گنجایش نسته. ته دا لا نسي ویلی چې دا یو انسان ته دا لا نسي ویلی چې څنګه بدرنګ دی، یا څنګه کوږ یا څنګه دی. ولې که دې دا مازې داسې ویلې، په دا پوه سه چې ما د الله پر تخلیق باندې اعتراض وکړي، یعنې چې یا الله دا انسان تا چپه پیدا کړی دی، یا الله زه ډېر پوه یم او زه ډېر هوښیار یم، تا دغه انسان چې دی هغه سم نه دی پیدا کړی. د دې مطلب دغه دی که نه دی؟ دغه دی که نه دی؟ بل مطلب یې چیش دی؟ خو زه ته دا خواست کومه، بعد کې به ارمان کوي، بعد کې به سر ټکوي، بعد کې به ځان د مځکې وایه مګر ځای نه در نیسي. اول ډېر احتیاط کوي د الله په باره کې، د کائنات په باره کې، د رسول الله د مدینې د جانان سرور کائنات صلی الله علیه وسلم په باره کې، بیا دغه رقم د الله تعالی په باره کې داسې لږ ذره خبره دی لا مه کوه چې هغه په مزاح کې یا لږ بې خوندی بالکل یې مه کوه. ولې په دې باندې په دا خبرو سره ته کوپر ته اوړې.